په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 314 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه را روان شو. میاشت د روزه و 12 روزه وه. د بیسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 آسونه او یا پکې اوښانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په بره ناسي، 2 به پیدل رواني، بیا به بل په وخت سور شو، بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان له د سره وخت وانه غستو چې زما په کې دا وخت په د بس زما نه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګری دارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه، نو دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل دا الله پاک پیغمبره مونږ پیدل زو، مونږ په اوخ نه سوريګو، په اوخ باندې به ته ناس مونږ پیدل روان مونږ تللی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وینه خو تاسو زمانه چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه هم پیدل تللی شم، او نه تاسو زمانه د ثواب ډیر زیات محتاجمن یې. داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم، او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم. نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ. بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی اوس ستا نمبر دی، ته اوښ ته راوخېږه زه به پیدل ځم. بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی نمبر راغی، اوس ته اوښ ته راوخېږه زه به پیدل ځم. حالانکه هغه صحابه کرامو چې په نبی علیہ السلام باندې خپل سرونه شیندل، خو نبی علیہ السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان. په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکړه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي. ته مکې کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي. یو دا، او دویم یو جاسوس خور کو وی ته ځه چې نبی علیه السلام کوم ځای ته را روان دی، ته ځه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نو هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو، څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال ماله راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي، هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅکلې او مشک چې د اوبو ډک کړو، اوښان یې اخوا د یو غونډکۍ ویښ ته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې د چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکړئ که نه راکړئ، په تا مې قرضه ده، هغه پیسې ماله راکړئ که نه راکړئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده، دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه. اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هم دې ځای ته را رسېدلی و، هغه د ښځو سره بچ بچا وکړو، وی ټیک دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده، خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان سره تجارت وکړي، در به کې پیسې. هغه هم لاړو، صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل، واپس شو، اوښانو ته وختل، واپس لاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده، بدر ته را روانه ده. دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه خپل جاسوس نه، هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل؟ وی هېڅ مې نه دي لیدلي، خو دغې بدر ځای کې چینه چې کوم ده دغلته 2 تنه راغلي وو، اوښان ورسره وو، اوبه یې وڅکلې، مشکونه یې د اوبو ډک کړه، واپس لاړو. وی ښه ابو سفیان هغې ځای له راغی، هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وې، پچې. نو هغه پچې چې راوسته داسې په منځ یې نیمه کړه، چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکې وه، اوښانو کجورې خوړلې وي، نو په پچه کې دننه د کجورې هډوکې وه، هډوکی چې داسې صفا کړو که نه، وی قسم په الله چې دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی.
دومره هوښیار خلک ښه وی دا اډوکې چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کوم دوه کسان چې راغلي دا هم د مدینې نه راغلي دي بس د نبی علیه الصلاة والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام راپسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولېږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو سره راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه چې په بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې راپاسه زو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی اسلام چې کوم تر هغه د عذر د وجې نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل رور را روان کو ابو جهل رور یو هغه ته ویل که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولېږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم وی نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل پې زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته که نه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي وه دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینې منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي وه دوستي وه نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خوا لته دغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دارنګه چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته به راغی نو شپې به بیا له چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستي وه چې د دوی دوستي وه نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نه وروستو دی مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د ده سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وي ما طواف له داسې ټایم کې بوځه که نه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په آزاد زړه باندې طواف وکړم او دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوځه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ هم څه شوی دی مسلمان شوی ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی که نه نو د امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی طالب در سره څوک دی دا طواف چې کوي نو هغه ورته وی دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولئ بیا په دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړې ده راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولئ نو چې دا بیا یې سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وی که دا امیه ابن خلف در سره نه وی که نه نو تا به زما نه دلته طواف نه وکړی تا به زما نه دلته طواف نه وکړی خو دا امیه ابن خلف در سره نه وی دی در سره دی نو څه چل وکړم نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته په چغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دې منع کړم که نه ته به ځې زما نه شام ته په کومه لار باندې ته به زما نه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بنده کړم ته به د مکې نه بند کړه ته به زما نه مدینې ته راشي نو چې سعد بن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز اواز باندې که نه نو د امیه ابن خلف ورته څه وي دا دوست ورته څه وي چپ شه دا خو زموږ مشر دی ته ورته په چغه باندې اواز کوي ابو جهل که نه دا زموږ سردار دی ته ورته په تیز اواز باندې خبرې کوي چپ شه اواز ښکته کړه نو سعد بن معاذ رضی الله عنه ته څه وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې ته به د نبی علیه السلام د ملګرو د لاسه قتل کېږي هغې خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کېږي امیه ابن خلف ورته وایي دا چا ویلي دي نبی علیه السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلي دي د باندې راپی راغی په یاره راغی بس په یاره شو هېڅ ونه وي کور ته لاړ چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وایي یو خبره درته وکړم وی زما د مدینې منورې د کوم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کېږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبي علیه السلام دروغ نه وي نو ښځې ورته وي بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګورئ ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغ نه وایي نو ښځه ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وي زه غزا له مدینې ته وي چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وي ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي
ابو جهل ورته ته سردار چې تر ځان خلک بسلام شي وی نه زما امیه ابن خلف بالکل کلک وی زنه مکینه وزنه ابو جهل ورته سوي وی دې کارو کنه زه تعالی د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیز منډه وخی داسې استله ګورم او زمون سره روان شه چې کوم ځای د خطر محسوس کړه را منډه کوم واپس مکې ته راځه خو په دې مکرر سره ځکه اوس چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه ابن خلف ورته ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ زه د هغې د لاسه قتل کېږم نو وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم ټیک ده ابو جهل ورته سید مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شنو کور ته راغی ښځې ته وي زما سامان وامان تیار کړه زه وځم ښځې ورته وي د هغې انصاري رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې یېره ده سعد بن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در کومې جهاد له ځمه زه کومې جنګ له ځمه نو زه د کومې جنګ له ځمه زه خو صرف د مکې نه وځم د لارې نه واپس راتښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کومې ځمه ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د بوخ خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاوېږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله ده چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وی ده به ډېر کوشش کوو چې واپس راوتښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو راتښتېدی راپټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ امیه ابن خلف وی زه ستا سره نه ځمه خو ابو جهل په دې باندې روان کړ زموږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا ورته ویل شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام یې راجمع کړو چې راجمع کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي وو اخو لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی موږ پسې جنګ را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره مونږ د مخکې ځو کو ته وایي چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ښه نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنه بیان شروع کو او په بیان کې څه وي والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه موږ به دلته ناست شو مونږ ته دا خبره نه کوو مقداد رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره مونږ به ستا نه جنګي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستا نه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستا نه ولاړ یو مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه ته ستا رب دې پوه شي مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو که نه او دی وي د الله پاک پیغمبره مونږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام سره کړی مونږ به ستا نه هر طرف ته جنګېږو وایي دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه که نه د نبي اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا راغله د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان یې واورېدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وایي موږ چې مقام روخا ته ورسېدو که نه نو د هر تن په زړه کې دا و چې موږ خو جنګ له نه یو را روان شوي موږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي وو نو موږ به د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو هر سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنګ به اوس مخکې څنګه کېږي مقداد رضی الله تعالی پاسې دا بیان وکړو کنه وی ټول صحابه کرامو دغه کوي چې د الله پاک پیغمبر موږ بستانه هر طرف ته جنگيږو وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی خبره کړې وي خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي مال سره راکړي مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره راکړي مشوره راکړي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی او نبی رسول الله بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی رسول الله اشاره انصار ته ده اے انصار تاسو لږه مشوره کوي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو دا انصاری صحابي دی پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر موږ پتا ایمان راوړی موږ پتا سره راوړی ایمان راوړی موږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګي موږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستره پاتې کیږي ته
خو غزا یې دی کنه چې جنگ کوو کو ته راته اوس ووایې چې ټول انصار دریاب ته وردانګئ موږ به وردانګو یو انصاري صحابي به شاته پاتې کېږي چې کله سعد بن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړو کنه نبی علیه الصلاه والسلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشاله شو ډېر زیات خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکې تلو سره وکړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ اوس څه کوو غزا کوو د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کوم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کوم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دارنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دارنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډون کې پاکي اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډکو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي ورته تاویږي به نو باران وشو یو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو سفر روغ کړو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام لره سفر روغ کړو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلوۃ والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دن شو او ما تور راواغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی علیہ السلام څنګه دن شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکوش شو ښکته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته په پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای په پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سهار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمام صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړا فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلوۃ والسلام صفونه جوړول نبی علیه الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلوۃ والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر ورسره غشي ورسره په لاس کې و که نه نو هغه یې په دې خېټه باندې داسې کو د سواد دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غشي یې پې داسې تېر کو نو چې تیر کو نه ورته د الله پاکه پیغمبر خوب دې کړم پیغمبر خوب دې کړم د الله پاکه پیغمبر خېټه دې په غشي باندې خوب کړه نبی رسول الله سلام ورته ښه د الله پاکه پیغمبر موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته
زمونږ پیغمبرې. صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي. موږ په تا باندې ایمان راوړی، ته زمونږ پیغمبرې، تا راته وایي چې انصاف به کوئ. نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ. نو زما د خېټه زخمي کړه، خوږ دې کړم، اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم. ته راته وایي چې انصاف کوئ، نو زه زخمي نه کړم، خوږ دې نه کړم، نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم. صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي، او چې معمولي خېټه یې د غشي سره وکړي، نو اوس نبی علیه السلام ته وایي چې بدل در نه اخلم. دا څنګه صحابي دی؟ یو طرف ته جهاد له راغلی، په نبی علیه السلام سر قربانوي، او بل طرف ته د غشي سره معمولي خېټه ولګېده، نو نبی علیه السلام ته وایي دا بدل به در نه اخلم. صحابه کرام ولاړ دي، خو نبی اسلام صحابه کرام ته فرمایي خاموش، څه به نه وایې، بالکل ګوښېټه زخمي شوي، ما ته تکلیف رسولی، ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي. نبی علیه السلام ورته وي سبا د بدل واخله، بدل واخله. نو سواد رضی الله تعالی عنه څه فرمایي، نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو. وی څنګه؟ وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاږو، زما خو په خېټه باندې کمیس نو، صادر پې نو، زما په خېټه باندې کپړه نه وه، ستا په خېټه باندې خو کپړه ده، نو زه څنګه بدل واخلم؟ لومبې خېټه ښکاره کړه چې زه درنه بدل واخلم. صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی. نبی علیه السلام د خېټې مبارکې نه داسې صادر لرې کو، وی هم سواد بدل واخله. سواد رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه، او رامنډې کړې وان خط پورې، او په جړا شو ورته، او داسې دا خېټه مبارکه ولې ښکل کړه. وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمان و چې دې سره شونډې ولګوم، کېدای شي دا مې تا سره اخري ملاقات وي. جنگ شروع کېږي د الله پاک پیغمبر کېدای شي دا مې سره اخري ملاقات وي، بدل مې درنه نه اخیستو، خو دا مې خوښول چې ته ما ته خېټه مبارکه ښکاره کړه، زه پرې شونډې ولګوم، بدل مې نه اخیستو. داسې عجیبه غوندې واقعه په دغه ځای کې مخې له راله. نبی علیه الصلاة والسلام صفونه برابر کړو، او نبی علیه السلام به چې کله د مونځ صف برابر او یا د جهاد صف برابر او، نو نبی علیه السلام به فرمایل وي صفونه داسې سیده ساتئ لکه څنګه چې د فرشتو صفونه، د فرشتو صفونه. نو نبی اسلام به د صف د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو. صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي، چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه څه راځي، کوږوالی راځي. د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي. خو هغه مونځ د جنازې دی، خو هغه عام مونځ دی، خو صفونه چې پکې جوړېږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکار دي. بهرحال په دې دوران کې نبی علیہ السلام چې صفونه جوړ کړو، د کافرو د طرف نه یو تن عمیر ابن وهب، عمیر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه ځم او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي، دوی ګورم چې دا څو کسان دي. دی اس ته سور شو د عمیر ابن وهب، او چې داسې ګیر چاپېره چکر ولګو، نظر یې واچو که نه واپس راغی، نو بل یو کافر حکیم ابن حزام، دا وروسته بیا مسلمان شوی، خو دغه ټایم کې کافر و. دی حکیم ابن حزام له راغی، یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپېره چکر ولګو، خو ډېر لږ کسان دي، دغه 300 کسان ما ته ښکاري، 300 کسان به یې اندازتن، او څه شی ورسره شته نه، اسلحه ورسره هم نشته دی، دا خو پاک داسې راغلي دي، او لږ کسان دي. میره دوی موږ له دوکه راکوي، دوی موږ له څه راکوي؟ اسلحې نه دي راغستې، او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي. دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پرې حمله وکړو، شاته نور کسان ناست دي، خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پرې حمله وکړو، هغه راباندې شا غاړې راپاسي. زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم، بیا اس ته وختم، چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو، لرې لرې پورې لاړ، واپس راغی. حکیم ابن حزام ته یې هم دقه 314 بل څوک سره شته دی نه، هېڅ څوک سره نشته. خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي، دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه، دوی مرګ له راغلي ځان وجني. دوی خو مري او مري، خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زموږ نه مړ کوي. 300 کسان دي، دوی خو مري او مري، ځکه تش لاس راغلي زموږ مخې له او موږ سره تورې دي، نو دوی خو ځان وجني وجني، خو چې ځان وجني خامخا به زموږ نه یو تن خامخا وجني. نو د عمر ابن وهب ورته وي چې 300 کسان زموږ نه مړه شي، زموږ نه مړه شي، او دوی مړه شي، دا هم زموږ د قریشو خلک دی، زموږ ورور او نسب خلک دی، نو چې دوی مړه شي او زموږ نه دومره مړه کړي، د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي؟ ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تېر کړو چې دوی مو وجنو او زموږ نه دومره نور مړه شي، هغې ژوند به بیا څه خوړي؟ د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه، موږ مرو دوی مرو، په خپلو کې جنګ دی، نو بیا موږ څه ژوند تېر کړو؟ وایي قافله د ابو سفیان چې زموږ د تجارت قافله هغه تللې ده، دلته کې څه شي دی جنګېږو. دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه، د کفارو یو سردارو عتبه ته یې وویلو، وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو، خو دوی به زموږ نه یو تن خامخا وجني، نو څه شي له دوی وجنو؟ خپل خلک وجنو که نه، نو چې دا جنګ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو، نو څنګه به وي؟ عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده، دا خبره ټیک ده، جنګ څه شي له کوو؟ جنګ ولې کوو؟
دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو. دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو. دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل. یو خو دا دی د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و، د دې عتبه غلام و د هغه نوم عداس و. بیا دا آزاد کړی و. دا عداس چې و دا نصراني و. د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و. نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا، نو هغې په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل. وایي تاسو مه ځئ مه ځئ. وایي ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ دې خپل نیولي چې مه ځئ. وایي مه ځئ، هغه د الله رسول دی، د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی. خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي، خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ. هغه ورته وایي ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم، تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی، تاسو مرګ له ځئ. دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل. او دویم دا دی چې د نبي اسلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها، هغې خوب هم لیدلی و. په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کوم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی. نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل. نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده، زه ځم چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم. ابوجهل سره وکړم. بهرحال په دې کې بل تن ورغی، ابوجهل ته یې وایي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو. نو ابوجهل ورته وایي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی، د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی، نه خو خپل زوی بچ کړي ځکه د جنګ نه شاته کېږي.